ته یو د دې معاشرې بهتري به څنګه راځي هغه دغه دوو خبرونو علاوه چې موږ د خپل کشران د علماو ته کښېنو او قرآن زده کړي. زموږ د پستۍ وجه چې کوم ده هغه دا ده چې موږ په قرآن نه یو پوه. نو د خپل کشران دا تاسو کښېنوئ د علماو ته. ما وکتل، ما بل ورځم یو ځای کې دا وي چې مونږ خدای ولیدو، په خپلو سترګو م څو پیري وکتو. لکه زه ته د خپل کلي مثال در کوم، زما کلي داسې شړې ځمکې وي چې هغې به د وچ ګنی به یې کوو چې هغه به څاروي م نشو خوړی. ما یو دیني مدرسه جوړه کړه، 300 ماشومان فی سبیل الله بغیر څه پیسه. د سکول نه راځي ټولو خلکو سما کمیټمنټ چې به سکول نه راځي دی به سنډا د پړي نه نیسي، دی به میخه نه بوځي پټي ته، دله به لور نه ورکې، دا به سیده ځي مدرسې ته. او مدرسه به انشاءالله الله به زما امداد کوي، دا به زه جوړم. په 3 کاناله ځای باندې مدرسه جوړه کړه، 300 ماشومان فی سبیل الله پکې لګیا. یو انقلاب راغی، هر سړي سره حدیث علم راغی، هر کس د قرآن. او بیا چې خدای په موږ رحمتونه راوورول، زموږ هغه ځمکې تاسو ورشئ ما سره چې کوم وخت کې هغه ځمکې زموږ شړې وي هغه تصویرونه هم راسه شته. او اوس هم درته زه ښیم، تاسو ګورئ په دې دنیا یو جنت دی. تا ته به بادرنګ میلاویږي په هغه ځمکه، تا ته به خټکۍ میلاویږي، داسې خټکۍ چې زموږ خټکۍ بار سعودي ته روان دی، داسې هندوانه، داسې سټابري چې هغه بار ته ځي، دا ډېر خوالي په وجه باندې. ځناور پکې نه خفه کېږي، ګیدړ ته هم پکې وږې او دغه میلاویږي، سبزي میلاویږي. داسې خدای پاک په موږ باندې هغه رحمتونه راوورول. داسې یو بل ځای کې ما په پولیس کالج کې ساره لکانو ته پیټي مه کوئ، 1 غنټه یخني وه، ما 1 غنټه به تاسو د قرآن ختم کوئ. 2500 نفري وه ما سره، 1800 کسانو به د قرآن ختم کوئ. تاسو یقین وکئ هغه په 2 ورځ باندې 133 ختمونه روزانه کېدل. دا پاکستان کې یو تاریخ، هر سهار 133 ختمونه به کېدل. 1800 نفري چې ته سپارې ورکړي. نو هغلته یو وچه چینه وه، 5 سال نه وچه وه، هغې داسې شنې اوبه راویښتې چې ټینکۍ ډکې شوې، لښتي ډک شو. د شاتو مچۍ د 100 کالو نه تللې وې، د شاتو مچۍ رالي، 25-26 ګبینونه یې واچول. هغه ځای کې د فروټو بوټي و تقریبا 300 نه زیات. واحد په دغه کال باندې هغې فروټ شروع کړه، انګور یې شروع کړه، سیو یې شروع کړه، خرماڼه یې شروع کړه. ما سره تصویرونه چې زه تاسو ته وښیم تاسو به حیران شئ. زه کوم چې موږ خدای وکتو، خو چې کله تا اخلاص وي او ګاډی په پاټلۍ واچې، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، بیا به د الله تعالی امداد راځي. زه په دې 2 خبرو زور ورکوم چې زموږ د خېټې ته څه ځي چې دا د حلال وي، او دویم دا چې دا رشته پرې کول دا ډېر قبیح عمل دی. کوشش دا وکئ چې دا مسلې دا په دې ځای کې ختم شي، چې دا تاڼې ته رانه شي، چې دا اخوا ته رانه شي. باقي رزق دی. ما ته بله ورځ چاوې ګپ شپ کې یو ملګری راته لګیا وي، تا نه وکیلان خفه دي، اختر جاوید صاحب ناست دی. وایي دا خو موږ ګرځو په دغه کې، موږ خو یو ځای ګرځو. وایي دا ستاسې غلط فهمي ده، او که ما دا وردي ویسته زه هم تور کوټ اچوم، دغه شی خو ما هم کړی دی، ما صرف وردي اچولې ده که نه. زوی مې هم دا کوټ وکیل دی. مې دا تا غلط فهمي ده. بل دا دی چې کوم انسان ته دا پته وي چې 50,000 سال پهلې د روح نه مخکې زما رزق لیکل شوی دی، نو هغه دا سوچ کوي چې یاره زما رزق ختم شو. نه، رزق انسان پسې داسې کوشش کوي لکه څنګه چې انسان پسې مرګ کوشش کوي. رزق الله به تعالی مر راځي چې تا ته هغه اخري دانه هم پوره شي. نو ما ورته وایم دا پوه خلک دي، دې په دې شي نه خفه کېږي. کوم رزق چې ماله مقرر دی، دې له مقرر دی، هغه به نه یو دانه به زیاته راکوي او نه به کمه راکوي. نو زه اخره کې وخت ډېر نالو د مونځ ټیم دی، زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. زه ډېر زیات نن خوشحاله یم چې داسې مشران په دیر کې دي چې هغه د خپلې مسلې په خپله باندې حل کوي، په خبره پوهېږي، په روغه باندې په ډېرې پیچیده مسلې داسې مشرانو حل کړي چې زه حیران یم چې یاره دې ته دا علم خدای
ورکړی دی دا څونه مزیداره فیصله څونه چې هغه زما خیال خاطر کې هم نه راځي داسې غټې غټې فیصلې وشولې او انشاءالله د دې میاشت د دې بلې میاشت اخرې ته 3-4 غټې تاسو به وګورئ انشاءالله هم کېږي. باقي زه د رزق خبره ده که دلته یم که بل ځای یم کوم ځای کې چې رزق وي هغلته انسان ځي خو زه چې هر ځای یم او زندګي وي د خیره انشاءالله دا زما یعنی زه دعوې سره وایم چې زه به د دې خلکو هغه خدمت دا به زه په هر ځای کې کوم انشاءالله کومه پورې چې دلته یم زه آرام نه کوم تاسو به وینئ زما همدا خوشحالي ده د دې نه غټه خوشحالي زما بله نشته دی. زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم او انشاءالله بیا به هم راځو زما دا نمبر ډېرو کسانو سره دی او ما ته برینګونه هم کوي چې څه داسې خبرې ما خبروي او دې بنیادي وجه هم دا ده چې ما ته د علاقې پته لګي چې کوم ځای کې څه کېږي. بعضې وخت زه ډېر تنګ هم شم ځکه چې متواتر 300 کالونه چې ته د ورځې اورې نه خو بیا وروسته زه خوشحالېږم په دې چې ما ته د علاقې پته ولګي چې یاره څه کېږي څه نه کېږي. نو زه یو پیره بیا ستاسو ډېر زیات شکریه ادا کوم چې دې موقع ته م زه راوغوښتم او داسې محفلونو کې انشاءالله کوشش وکړئ خو زما د اخري خواست واورئ چې دا خپل کشران دا سمارټ موبایل ته والی او دې علماو ته په جومات کې کېنوئ چې قرآن زده کړي. الله دې زموږ حامي او ناصر شي.